نو رسول الله صلی الله علیه وسلم امت هم دا تعلیم ورکي و امورکم فیما بینکم، او ستاسو معاملې په مشورې سره ستاسو په منځ کې حل کیږي. مشوره په باندې کوي، د ملک په سطح مشوره، د صوبې په سطح مشوره، د کور په سطح مشوره، د جماعت په سطح مشوره، د مدرسې په سطح مشوره، د یوې ادارې په سطح باندې مشوره. 3 کسان په سفر باندې روان دي، جماعت ته د دې ځنه یو بل ځای ته ځي، اوږد سفر دی، په هغې کې چې کوم دی نو مشوره راځي چې مشورو د تبلیغي جماعت والا کینی مشوره کوي، مشوره باندې کار کوي. نو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا کارونه وي، ستاسو عمرا هغه خيار وي، ستاسو مالدار خلک سخیان وي، او ستاسو معاملې په خپل کې مشورې سره طی کیږي. کله انسان ډیر خيار ځان ته وي، او چې کله هغه رایو کې نو کېدې شي چې دا هغه رای خطا وي، دی په هغې کې په خطا وي. او د وړو نه د کشران نه مشوره والی په هغې کې دومره ښکلي رای راشي چې دا خپل رای په زړه کې چې کومه پرته وه هغه بدله شي چې نه دا ټیک. اوس فیصله دی وکړي چې داسې کار. په کور کې هم سړی مشوره اخیستی شي، د ښځې نه مشوره واخله، د لوڼو نه مشوره واخله، د زامنو نه مشوره واخله، په کور کې، په کاروبار کې د خپلو کسانو نه مشوره واخله، په اداره کې د خپلو ملګرو نه مشوره واخله، په تعمیر کې د خپلو ملګرو نه مشوره واخله، اجتماعي امورو کې، په جماعت کې مشوره واخله. د الله رسول به کارونه په مشورې سره کو. نو چې کله داسې کار کېږي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائیں فظہر الارض خیر لکم من بطنها، پھر تمہارے لیے زمین کی پشت اس کے بطن سے بہتر ہے، اندر سے بہتر ہے. بیا تاسو دپاره د ځمکې دا شا بهتر ده، یعنی ژوندي ښیي چې دنیا کې ژوندي پاتې کېږي ځکه چې کار مټیک روان دی. او اذا کان امراؤکم شرارکم، او چې کله ستاسو مشران د قوم هغه بدترین خلق وي، او شریر هغه دی، شریر هغه دی د دې نه بد شر بل نشته دی چې په دین باندې نه پوهېږي، امین نه وي او علیم نه وي، علم ورسره نشته، پوه نه دی، امانتدار نه دی. نو چې کله داسې وي شرار وي. او اغنیاؤکم بخلاؤکم، او ستاسو مالدار خلق بخیلان او شومان وي، مال نه خرج کوي، په هغه ځایونو کې هم نه ورکوي چې کوم ځای کې لګول ضروري دي. زکات فرض دی هغه نه ورکوي. ګاونډي نهر دی، خلک د لوږې مري، د سره مال شته دی، دی هغې ته نه ورکوي. او بیا امور چې و امورکم الی نسائکم، او تاسو خپل معاملې هغه مو ښځو ته حواله کړي، چې رشته د لور دپاره انتخاب به هم ښځه کوي، د زوی دپاره د رشتې انتخاب به هم ښځه کوي، د کور نظام سیستم چې کوم دی نو هغه به ټول ښځه چلی، دا ټول کارونه به ښځه کوي. دا کار زنانو ته نو حواله، دا هغې ته هغه ته ورکو. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فبطن الارض خیر لکم من ظهرها، تاسو دپاره د ځمکې خېټه د شانه بهتر ده، یعنی تاسو مړه ښیئ چې دننه په دې ځمکه کې دفن شي، ځکه چې تاسو د ژوند تېرولو قابل نه یي. عرض مې دا کول زما عزتمندو چې هر چا ته خپل حق ورکول پکار دي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا، تاسو خپل ځان او خپل اولاد د اور نه بچ کړئ. او د هغې نه د بچ کېدو ذریعه دغه ده چې هغه د ژوند د آدابو نه واقف کړي، د دین نه واقف کړي. دنیا د حلال طریقې سره هغه ممنوع نه ده، لیکن دنیا ته په دین باندې ترجیح ورکو، او دنیا د دین نه مخالف سمت کې هغه مه استعمالو، مه لګوه، مه حاصلوه، نه، د دین مطابق ګټه ترلاسه کو، د دین مطابق او موافق خرج کو. الله جل شانه دې موږ د خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.